السلام علیکم. وعلیکم سلام. نادیه ګل ډیره مننه چې تاسو زموږ کال یس کو. د ټولو ډومبې خو د خپلو مینوالو سره تعریف وکړئ چې تاسو د کم ځای او نن سبا کم ځای ژوند کوئ. زما نوم نادیه ګل دی او د سوات د سیمې سره زه تعلق لرم. پیدایش مې هم د سوات دی. تاسو لکه د سوات یې. نادیه ګل دا راته ووایه چې تعلیم مو څومره کړی دی؟ سبق مې د اتمه پورې ویلی دی. اوهو دا دومره ډیر تعلیم. کم از کم چې سنګینګ سره سره تعلیم خو دې ډیر کړی و که نه؟ څه وجه وه؟ او هغه ځکه په نیمه کې مې بس کو چې زمونږ خاندان کې یا زمونږ په پښتنو کې هم دا رواج دی چې کومه جینۍ د اتمه پورې سبق وایي یا تر حد یو حده پورې سبق وایي د هغې نه پس ورته وایي چې نه بس ته به نور نه وی. بلکل دا خو ده. دا راته ووایه چې سنګینګ طرف ته څنګه رالی؟ مطلب د چا نه متاثره شوي وې؟ زما غږ ډیر زیات د نغمې بیبي خوښو او د نازي اقبال، نو ځکه زه د سندرو د دنیا ته رغلم. هغوی سټیج ته خو نشم رسېدی ځکه چې هغوی زما نه سینیر دي، خو کوشش کوم انشاءالله چې د خیر سره تاسو مې خوښه کوئ د غږ په دې دنیا کې. هغه کم سانګ و چې تاسو په فرسټ ټایم ویلی و؟ چرسی میں جانان دے لگیتی شما، چرسی میں جانان دے لگیتی شما، چپن شکسترگی سری راواړوینا، چرسی میں جانان دے لگیتی شما. دا زما لومبنۍ سندره وه چې تاسو ډېره زیاته خوښه کړې وه او ایله لرم چې دې نه نور یم چې کمې سندرې زه خوږې خوندورې ستاسو دپاره ویم نو هغه به هم تاسو خوښوئ. ښه نادیه ګل اخرنۍ تپوس درنه کوم چې ستاسو استادان څوک دي، د چا نه مو زده کړه کړې ده؟ زما استاد چې دی لومبنۍ زده کړه مې چې کومه ده د وکیل استاز نه کړې وه او اوس مې چې کوم استاز دی نو هغه دی آصف استاز. هغه ډېره زیاته ما سره خواري کوي او ډېر زیات محنت را سره